أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدرمنو محصلینو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. شپږم فصل شروع کوو. په شپږم فصل کې انشاءالله موږ او تاسو هیموستاسیس اینډ بلډ کلاټینګ باندې خبرې کوو، یعنې د وینې درېدنه او د وینې کلاټ کېدل، علاقه کېدل. مخکې د دې نه چې په دې په جزئیاتو باندې خبرې وکړو، نو راځو مقدماتي خبرې کوو. ګرانو محصلینو، اول په عمومي عنوان موږ ویل اول هیموستاسیس اینډ بلډ کلاټینګ. هیموستاسیس باندې اول خبرې کوو، وروسته انشاءالله بیا چې کلاټ په مجموع کې د هیموستاسیس یوه برخه جوړوي، بیا په دې باندې خبرې کوو. هیموستاسیس د دوو کلمو څخه اخیستل شوی، یو هیمو او بل ستاسیس. هیمو معنا وینه او ستاسیس معنا توقف یا سټاپ کېدل، یعنی د وینې سټاپ کېدل. هیموستاسیس هغه عملیه ده چې د دې په واسطه د بدن وینه د وینې بهېدل سټاپ کېږي. یعنی مطلب دا دی کله چې وره قطع شي، څیرې شي، نو د یو شمېر میکانیزمونو په واسطه هیموستاسیس ترسره کېږي. اوس دغه مثلا تاسو په دې شکل کې ګورئ، رګ څیرې شو، د رګ نه وینه بهېدنه شروع شو. کله چې شروع شي بیا په سټپ وایز شکل سره په د مراحلو په ډول سره بیا دغه څیرې شوې برخه داسې بندېږي او وینه چې کوم ده دا سټاپ کېږي. دغه عملیه د ځینې میکانیزمونو په واسطه باندې کېږي چې دغه میکانیزمونه یې زه وایم هم دلته موږ لیکلي هم دي، خو دلته په یو سلاید کې نه دي، همداسې سټپ وایز شکل سره انشاءالله بیا تشریح کوو. اول میکانیزم چې دلته پکې رول لري هغه واسکولر کنسټرکشن دی، یا وعایي تشنج یا د رګونو تنګېدل. همدارنګه د پلیټلیټ په واسطه د پلک جوړېدل یا پلیټلیټ پلک فارمیشن. همدارنګه بل میکانیزم چې کوم دی هغه د وینې د تحصر په نتیجه کې د علقې جوړېدل یا کلاټ فارمیشن از ا ریزلټ اف بلډ کوآګولیشن. څلورم میکانیزم چې کوم دی هغه د وینې په علاقه کې د فیبروزي نسج وده او نشونما، یعنې growth of fibrous tissue and blood clot. اوس راځو دغه څلور میکانیزمونه سټپ وایز شکل سره تشریح کوو. اول راځو واسکولر کنسټرکشن ته یا وعایي تشنج ته یا د رګونو تنګوالي ته. کله چې د هر سببه رګ څیرې شي، اول واسکولر کنسټرکشن عملیه صورت نیسي چې دا کنسټرکشن یا تنګوالی د عصبي عکساتو یا نرف ریفلیکس، د عضلاتو د شخوالي یا مایوجینیک سپزم، او همدارنګه په موضوعي ډول د ځینې خلطي فکټورونو افرازېدل، یعنی سیکریشن آف هیومرل فیکټرز. د دې نه علاوه د پلیټلیټ له کبله هم منځته راځي. مثال هیمورل فیکټر یا خلطي فکټورونه دلته چې کوم دي هغه ډېر رول چې لري هغه ترومبوکسان A2 او سیروتونین دي. ګرانو محصلینو، دغه واسکولر کنسټرکشن باندې موږ او تاسو خبرې وکړې. واسکولر کنسټرکشن چې کوم دی هغه د رګ تنګېږي، که دا عصبي ډول باندې وي او که د عضلې شخوالی وي، رګ د دې په نتیجه کې تنګېږي او د وینې بهېدنې لپاره ساحه چې کوم ده هغه یوه اندازه کمیږي. ګرانو محصلینو، platelet plug formation, properties of platelets, mechanism of the platelet plug. دا هغه څه دي چې د پلیټلیټ پورې مربوطېږي. نو راځو مخکې د دې نه چې د پلیټلیټ د پلګ په جوړېدو باندې خبرې کوو، د پلیټلیټس په خواصو باندې خبرې کوو، د دموي صفحاتو په خواصو باندې خبره کوو. دموي صفحات ګرانو محصلینو بیضوي شکل لري، یعنی بیضوي شکله حجرات دي، هسته نه لري، نو ځکه تکثر هم نشي کولی.
اندوپلازمیک ریټیکولم او ګالجي باډي لري. په دې برخه کې د اندوپلازمیک ریټیکولم او ګالجي باډي کې کلسیم ذخیره کیږي. همدارنګه انزایمي سیستم په دې برخه کې فعال ساتل کیږي. د دې نه علاوه مایټوکانډریا هم لري. پلیټلیټ لپاره مایټوکانډریا اي ټي پی او اي ډي پی جوړوي، یعنی انرژي ورته برابروي. پاور هاوس اف د سیل ده. تقلص کوونکي پروټینونه لري، کنټرکټایل پروټینونه لري چې مثلا دی بیا اکټین دي، مایوسین دي او همدارنګه ترومبوستینین دي. تقریبا د 1 نه تر 4 مایکرون متر پورې قطر لري. هومورال فیکټر لري لکه ترومبوکسان A2 پروستاګلانډین وغیره. خارجي برخه یا قشر یې ګلایکوپروټین څخه جوړ شوی دی او فاسفولیپیډ هم لري. د پلیټلیټ مقدار په 1 مایکرون لیتر وینه کې تقریبا د 150,000 نه واخله تر 3 لکه پورې دی. د ژوند موده یې د 8 ورځو نه واخله تر 12 ورځو پورې ده، بیا په اوسط ډول 10 ورځې ده. د پلیټلیټ نور نومونه چې کوم دي هغه چې په نور نومونو باندې یادېږي عبارت دي له ترومبوسایټ او یا هم میګا کیروسایټ څخه. دا یې خواصو. راځو څون خواص مو پیژندل. تقریبا پلیټلیټ پلاک فارمیشن او میکانیزم دواړه تقریبا یوه خبره ده، دې باندې خبره کوو. کله چې رګ څیري شي نو د کولاجن الیاف ښکاره کیږي او پلیټلیټ راځي او د دې کولاجن الیافو سره نښلي او پلیټلیټ فعالیږي، سایز یې غټیږي او په نتیجه کې د تخلص کوونکو پروټینونو په واسطه تخلص کوي. پلیټلیټ د کولاجن الیافو سره د ګلایکوپروټین او لیپیډ په واسطه نښلي او پلیټلیټ پلگ فارمیشن صورت نیسي. خدای دې وکړي چې یو څه اخذ مو کړی وي. پلیټلیټ پلگ په ډېر اسانۍ سره جوړیږي او خپل هغه ابتدایي حالات چې کوم دي دا مخته وړي. تاسو په د پلیټلیټ په خواصو د پلیټلیټ په پلگ فارمیشن کې ګرانو محصلینو مهمه دا ده چې اول پلیټلیټ پلگ د پلیټلیټس خواص وپېژنو او د هغې نه وروسته بیا په د دې په هغه څه باندې د دې په پلگ فارمیشن میکانیزم باندې موږ او تاسو سر بیا ګرانو محصلینو blood coagulation and the rupture vessels. د وینې په څیرې شوي رګ کې د وینې تخثر یا کلکېدنه. په دې باندې هم خبرې وکړې چې څنګه به وینه لخته کیږي او دغه برخه څیرې شوې برخه به بندیږي. نو اول قدم دا کیږي، اول کار دا کیږي چې واسکولر کنسټرکشن رامنځته کیږي. دویم قدم کې بیا پلگ جوړیږي. نو یو څه اندازه رګ تنګ شو، همدارنګه پلگ جوړ شو. دغه کارونه دلته صورت نیسي او په نتیجه کې دغه کلاټ چې کوم دی دغه برخه نه غواړم دغه سوری شوې برخه چې کومه ده دا څه شی کیږي بندیږي. فیبروس organization or dissolution of the blood clot. یعنې کله چې بلډ کلاټ جوړ شي نو بیا د دې نه وروسته څه شی رامنځته کیږي؟ د وینې په حلقه کې د فیبروزینس توزع او یا د حلقې حلیدل. کله چې حلقه یا کلاټ جوړ شو نو په دغه وخت کې کلاټ شوې برخه دوه حالات اختیاروي. اول یا به په فیبروبلاست حجراتو باندې بدلیږي، دا کار د گروث فیکټر په واسطه صورت نیسي. دویم که چیرې کلاټ غټ وي د هایدرولایټیک او پروټولایټیک په واسطه منحل کیږي. البته د دې موادو په واسطه بیا منحل کیږي. تاسو دلته ګورئ رګ څیرې شو، رګ چې څیرې شو نو یو څه اندازه تنګوالی پکې رامنځته شو. د دې نه علاوه دلته پلیټلیټ پلگ فارمیشن هم شروع شوی. دلته یې نسبتا نور پرمختګ کړی. دلته هم هغه پرمختګ یا د فیبرین دا له هغه کلاټ مکمل ډول باندې پروسه ختمه شوې نه ده، خو نهایاتو ته یا نهایي برخې ته رسېدلی
او دلته په مکمل ډول باندې هغه ټول د بلډ د ودرېدو مراحل چې کوم دي هغه پکې سرته رسېدلي دي. کلاټ جوړ شو او د کلاټ نه وروسته مثلا بیا نور کارونه د دې باندې موږ خبره نه ده کړې چې ریټرکشن یا تکاموش یا دا کلاټ وروسته بیا تنګېږي ځان کوچنی کوي دې باندې به انشاءالله ریټرکشن باندې به خبره وکړو. دغه و زموږ استاد سره د فیبروز organization or dissolution of the blood clot یعنی د وینې په علاقه کې د فیبروزي نس توضع او یا د علاقې حلیدل. Importance of the platelet mechanism for closing vascular holes. ګرانو محصلینو زموږ ستاسو په دوران کې زموږ ستاسو په وینه کې چې کوم رګونه په بدن کې کوم رګونه دي کوچني کوچني سوري په دې کې رامنځته کېږي، درزونه رامنځته کېږي او دغه درزونه بیرته د پلیټلیټ په واسطه باندې چې کوم دی هغه بندېږي. یعنی که د یو شخص په وینه کې پلیټلیټ کم وي نو په نتیجه کې د پوستکي د باندې دانې سرې غوندې دا پوستکي چې کوم دی په مختلفو برخو کې کوچني سره داغونه رامنځته کېږي. دغه درزونه هره ورځ په نارمل حالت کې رامنځته کېږي خو ما مخکې ویل که پلیټلیټ وي نو دغه سره داغونه نه ښکاري خو که پلیټلیټ کم شي بیا دغه داغونه ښکاري. دغه داغونو ته پیټیشیا پرپورا هم ویل کېږي. میکانیزم آف بلډ کوآګولیشن یا د وینې د لخته کېدو میخانیکیت. کله چې رګ څیرې شي که چېرته تروما شدیده وي نو د دم بیا شدید حالاتو کې دغه پروسه یا د وینې د لخته کېدو دغه پروسس چې کوم دی دا 15 الی 20 سکندو پورې وخت کې شروع کېږي او که چېرته تروما یا ضربه شدیده نه وي نو بیا 1 الی 2 منټو پورې وخت نیسي. که چېرته یو غټ رګ سوری شوی نه وي نو په دې حالات کې 3 الی 6 منټه پورې کوآګولیشن صورت نیسي. د وینې د لخته کېدو لپاره چې کوم دی هغه 2 تیوریګانې یا 2 تیوریز موجود دي چې یو بیسیک تیوري ده او بل چې کوم دی هغه جنرال تیوري ده یا جنرال میکانیزم دی. بیسیک تیوري څه وایي؟ دا تیوري بیانوي چې په وینه کې په نورمال ډول 2 ډوله مواد شامل دي یعنی یو انټي کوآګولانټ دی او بل پرو کوآګولانټ دی. په نورمال حالات کې انټي کوآګولانټ مواد غالب وي او پرو کوآګولانټ مغلوب وي مګر کله چې ضربه رامنځته شي نو پرو کوآګولانټ غالب کېږي او انټي کوآګولانټ مغلوب کېږي چې په نتیجه کې کلاټ رامنځته کېږي. دویم جنرال میکانیزم دی. جنرال میکانیزم یا عمومي میکانیزم یا میخانیکیت چې کله په رګ ضربه وارده شي نو دلته پروترومبین اکټیویټر فعالیږي. پروترومبین اکټیویټر په واسطه بیا پروترومبین په ترومبین بدلیږي. دلته تاسو ګورئ پروترومبین اکټیویټر پروترومبین بیا په ترومبین بدل شو. البته د کلسیم په موجودیت کې دا کار کیږي. ترومبین بیا په فیبرونوجن باندې د انزایم په څیر عمل کوي او په فیبرین باندې بدلوي. یعنی په لاندې ډول باندې وایو جنرال میخانیکیت کې خبره ده چې پروترومبین اکټیویټر افرازیږي دغه یا فعالیږي. دغه پروترومبین اکټیویټر چې کله فعال شو پروترومبین باندې چې دا په وینه کې موجود دی پلازما کې موجود دی د پلازما پروتین دی دغه د کلسیم په موجوده کې په ترومبین بدلوي. ترومبین چې کوم دی بیا په فیبرونوجن باندې عمل کوي او فیبرونوجن مونومر جوړیږي. کله چې فیبرونوجن مونومر جوړ شو دا د کلسیم په موجودیت کې فیبرین فایبر باندې بدلیږي. ترومبین باندې تاثیر بدل شو. دغه ترومبین بیا د فیبرین سټیبلایزینګ فیکټر چې کوم دی هغه فعالوي. مخکې د دې نه چې دغه فیبرین فایبر جوړ شي دا غیر ثابت وي انسټیبل وي فیبرین فایبر جوړیږي خو دغه کله چې فیبرین سټیبلایزینګ فیکټر فعال شي نو بیا دا په منظم شکل سره په کراس لینک فیبرین فایبر باندې بدلیږي او یو منظم دلته یو جال د فیبریني الیافو جوړیږي چې بیا نور مواد پلیټلیټس وغیره راځي او دلته نښلي او په نتیجه کې کلاټ او یا کوآګولیشن صورت نیسي. کنورژن اف پروترومبین ټو ترومبین د پروترومبین بدلیدل په ترومبین باندې
پروترومبین یو الفا یو ګلوبولین الفا 2 ګلوبولین پروټین دی چې د جګر په واسطه جوړیږي. مالیکولي وزن یې تقریبا 88,900 ډالټنه دی. په وینه کې اندازه تقریبا 15 ملي ګرام پر ډیسیلیټر ده. پروترومبین چې کله په ترومبین باندې بدلیږي نو پروترومبین تجزیه کیږي او په ترومبین باندې بدلیږي او بیا د ترومبین وزن چې کوم دی دا بیا 33,900 کیږي ډالټن. البته د ویټامین کې له وجې جګر پروترومبین یعنی کله چې جګر پروترومبین جوړوي نو جګر پکې ویټامین کې ته ضرورت پیدا کوي. هغه فکتورونه چې د جګر په واسطه جوړیږي ویټامین کې ته پکې ضرورت شته ترڅو جوړ شي. بې له ویټامین کې څخه نه جوړیږي. لکه په دې کې مثلا کم فکتورونه شامل دي. 9 فکټر دی، 9 فکټر دی، 10 فکټر دی، پروټین سی ده، همدارنګه پروترومبین پکې هم شامل دی. نو ګرانو محصلینو دغه د کنورژن اف پروترومبین ټو ترومبین چې دلته مای په تیوریست نظری شکل باندې درس ویل او په دې شیماټیک ډیاګرام کې هم تاسو ګورئ چې پروترومبین په فیبرین فایبر باندې بدل شوی دی. پروترومبین ان ترومبین باندې هم خبره وکړه. همدارنګه conversion of fibrinogen to fibrin formation of the clot دی باندې به انشاءالله بل لیکچر کې خبره وکړو چې درس ډیر اوږد نشي